بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، ګرانو اوریدونکو، پروګرام نیوز راوند اپ کې ستاسو ورور، ستاسو کشر، ستاسو بچی الف خان شرپو د اف ام 93 ریډیو دلبر 400 نه خبرېغه. ګرانو اوریدونکو، دویمه شپه ده چې خالد منصور زما سره ملګرتیا نه کوي په دغه پروګرام کې، خو سخت بیمار دی. الله تعالی دې خغله صحت ورکړي. د ټولو خپل اوریدونکو کتونکو نه دغه دعا کوم چې د هغه د روغ صحت لپاره خصوصي دعاګانو اپیل کوم او تاسو هم احتیاط کوئ. یو خوا ډینګي، بل خوا موسم چینج کېدل او دې سره چې کوم دی نو انسان کې هغه تبې او ملیریا او مختلفې بیمارۍ چې کوم دی نو هغه خورې شوي دي. نو احتیاط ډېر زیات دغه دی. اگر چې خالد منصور ښه احتیاط کوي، خو بس بیماری هغه څه وخت هم راتلی شي او په چا هم راتلی شي، دغه د چا خاطر نه کوي. دویمه خبره، زمونږ تکړه مشر ډاکټر حیدرعلي مومند صاحب، والد صاحب، هغوی وفات شوي دي. د خپلو ټولو اوریدونکو نه او کتونکو نه دا خصوصي دعا اپیل کوم چې د هغوی والد صاحب له الله پاک جنتونه ورکړي او د هغوی خاندان له ډاکټر صاحب له الله پاک صبر ورکړي. زه دغه ریډیو ته رالم او دغه ریډیو کې زه خبر شوم او انشاءالله ورځو به هم، خو تاسو نه هم دغه اپیل کو چې ډېر د غم خبر دی. دریم ګران اوریدونکو، د غم خبر چې شریکو هغه هم هغه د پاڼه چنار د کور مې خبره ده چې هغه زموږ د ذهنونو نه نوځي، ځکه چې په تنکو ماشومانو باندې دغه سنګدله خلکو فایرنګ کړی دی او ډېر په بې دردۍ سره چې کوم دی نو هغه وجلې شوي دي. بیا په زنانه پکې وجلې شوي دي او تعداد چې کوم دی د 45 نه خو زیات شو. مزید اندېښنه ده چې هغه به زیاتیږي. څنګه چې موږ پرون ویلو چې زمونږ په صوبه کې داسې ځای خو هم شته. ما ته په لومړي ځل دغه پته ولګېدله چې هغه د سیکورټي فورسز یعنې د قانون نافظ کوونکو ادارو د دوی یو کنوی جوړه شو، د دوی په تحفظ کې چې کوم دی نو د دوی په میانځ کې ډزې کېدل او بیا دا کسان ویشتل. او لکه یو موږ بمي چودنه یادو چې هلته کې بمي چودنه شوه، دلته بمي چودنه شوله. نو دا د هغه بمي چودنې نه غټه چودنه ده چې کومه پرون په دغه کې شوې ده. نن د هغې اجتماعي جنازې هم وشولې او ورسره چې کوم دی دغه لاشونه هغه په سړک باندې ایښودې شي او احتجاج چې کوم دی نو هغه وشو او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه وفات شو. په دغه شهیدانو کې د پاڼه چنار پریس کلب جنرال سیکرټري صحافي حنان حسین چې کوم دی هغه پکې هم شهید شوی دی. دغه شانتي 7 زنانه دي، ماشومان دي پکې. نن تعلیمي ادارې په مکمله توګه بند، دکانونه بند، څوک چې کوم دی هلته کې مانځلې کېده او دغه لاشونه په سړک باندې پراته او تر دې وخته پورې زمونږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه د اډیاله جیل مهې ته کټه چولې دی او هغه لا اوزګار نه دی په دې حالاتو باندې چې زمونږ په صوبه کې کم حالات روان دي. نن مهمه خبره به کو بشرا بیبي یو بله پنډوره چې کومه ده هغه راکولو کړې ده او په هغې باندې به خبرې ترې کوو چې کم قسم خبره یې کړې ده او دغې خبرې ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ. ګران اورېدونکو، دې نه مخکې خو موږ پروګرامو کو مختلف کالز رالل، د خلکو مختلف رای رالی. د هر سړي خپل رای ده او موږ د ټولو د رای احترام کوو. د چا په خبره باندې نه قدغن شته او نه دا چې ستا خبره غلطه ده او ستا ټیک ده. خو بهرحال موږ به خپلې خبرې کوو چې موږ څه وینو نو په هغې باندې خبره ترې کوو. دې وخت کې زموږ په دغه صوبه کې بدامني روانه ده او یو سړی و چې یاره زموږ په ځای کې امن و، زموږ په دې ځای کې امن و، زموږ په دې ځای کې امن. کله چې 126 دن درنه کېدله نو هغه ټیم کې په دې پښتونخوا کې د تحریک انصاف چې کوم دی نو پول حکومت و د پی اس واقعه مخې ته راله او په سوونو ماشومان چې کوم دی 1.5 سلو نه زیات شهیدان چې کوم دی هغه موږ له راکړل او حکومت چې کوم دی نو د پی ټي آی یو د هغې نه پس چې کوم دی نو ټارګټ کیلینګ او ځای په ځای چې کوم دی په قیصه خوانۍ کې دماکه وشوله، دغه چې کوم په پولیس لین باندې وشوله، داسې ډېرې بمي چودنې چې کوم دی نو هغه مخې ته راغللې او دغه بمي چودنې دغه روز تر بلې زیاتیږي او ټارګټ کیلینګ خو هغه خو روز تر بلې سیوا شو. لکه نن هم په لکي مروت کې د پاکستان پیپل پارټۍ صوبایي رهنما چې ډېر سینیر کارکون و د بلاول بټو سره د هغه ډېر لنډ تعلقات و، هغه نن په موټر سایکل باندې د ګمبیله په مقام باندې هغه نامعلومه وسله والو ویشتې دي او دې روانو د جمعې مانځله
او هلته کې چې کوم دی نو ویشتې شوی دی. نو آیا روز چې کوم دی په مختلفو ځایونو کې دغه قتلونه دغه قتل و عرات چې کوم دی هغه محیطه کېږي. تاسو په دلبر نیوز کې ښه تفصیلي رپورټ واورېده چې دغه کومه پیښه وه لا چا یې ذمواري نه ده قبوله کړې، خو یو خوا ویل کېږي چې دا په ځمکه باندې لانجه وه، بل خوا دغه دلته کې د شیعه سني کومه لانجه چې رامخې ته ده نو د هغې وه، خو د دغه ماشومانو څه قصور و، د دغه ښځو څه قصور و، او څه شو د پښتونخوا هغه وزیران په داسې ټیم کې به لږ قیاس والی لږ سبق زده کې د NP په حکومت کې دا بمي چودنې و، دا یو سور اور و هر طرف ته. خو بلور ابتیار حسین میا ابتیار حسین داسې نور وزیران موقع ته بتلل، او زمونږ په داسې ټیم کې وزیر اعلی چې کوم دی هغه خپلې ضلې ته نشي تللی، د هغه په ضله باندې د وسلوالو قبضه ده. مولانا پلرحمان صاحب هم نشي تللی، گورنر هم نشي تللی، زمونږ د صوبې DIG هم نشي تللی. وختي مې یو ملګري کال وکړو مشر چې یاره DI خان کې دې وخت کې دا څه روان دي، DI خان DC وایي چې غورې دلته کې رانشي څوک هم اغوا کوي. نو دا زمونږ د وزیر اعلی ضلع په کار چې دا خو ګلې ګلزار وه او دې ته خو چې ډېره زیاته توجه ورکړې شوې وه، خو هغه توجه چې کومه ده نو هغه مخې ته نه راځي. خو ګران اورېدونکو نن چې د کومه پنډوره کولو شوې ده، کومه په 26 تاریخ باندې درنه ورکړې کېږي، نو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا اشتیاري وګرځول شو، هغه چې کوم کیسونو په هغې کې اشتیاري شو، او دغه شانتې د بشرا بیبي ورنټ ګرفتاري چې کومه ده هغه خو هم جاري شوله، او ورسره چې کوم دی نو ګران اورېدونکو تاسو ته دا پته وي چې موټروې په مکمله توګه باندې بند. خو دا یو ښه خبره چې په عمل کې دی کې سټاک ایکسچینج چې کوم دی نو هغې کې روز تر ورځه ترقي را روانه. دا یو ډېره بهتره خبره چې نن سټاک ایکسچینج بیا یو چلنګ لګولی دی او ډېر غټ جمپ یې والی دی، او ښه کاپي دغه کې چې کوم دی هغوی ته دا پته شته دی نه چې په دې ملک کې دغه صورتحال را روان دی. خو دا یو خبره کوو چې کله هم زموږ د ملک ته داسې وپد راځي او د روس صدر را روان دی، نو همیشه چې کوم دی نو دغه شانتې د دوی دغه کار دی چې کوم دغه خلک وایي چې دوی د عمل سمی طرف ته بوزي، ملک بهترۍ طرف ته بوزي، په دې ملک کې ترقي راولي. نو دا ترقي ده چې کله زمونږ د ملک ته د ترقۍ پراجیکټ راځي نو دوی به درنو اعلان وکړي، دوی به د احتجاجونو اعلان وکړي، دوی به د بل څه چې کوم دی نو اعلان وکړي. نو دا خبره نن لا پکې بل یو وایي هغه شیر افضل مروه ته چې ماله 10,000 پښتانه راکړي، 10,000 پښتانه، نو زه به عمران خان صاحب د اډیاله جیل نه روباسمه. به هر حال هغه خو نمونه د هغه په خبرو باندې څوک اثر نه کوي، خو نه د بشرا بیبي او د شیر افضل مروت په خبرو کې هېڅ قسمه فرق نشته دی. نه چې کومه پنډوره بشرا بیبي راکولو کړې ده، نو هغې د PTI کارکنان مشران هغه ډېر زیات پریشانه کړي دي، او هغوی ته یو ډېره لویه مسله چې کومه ده پرېښې ده. یو 9 منټه خبرې کړي دي، 9 منټه او 32 سکنډ خبرې کړي دي، خو په دغه 9 منټه او 32 سکنډ کې چې بشرا بیبي څه ویلي دي او ډېره مهمه خبره یې کړې ده چې ړومبۍ دوره دا د عمران خان صاحب سعودي عرب ته وه، بلکل یې وه، هلته کې خپیه بلې خپې ګرځېدلی و، بلکل ګرځېدلی و، هلته یې عمره کړې وه، بلکل یې کړې وه. د هغې نه پس چې هغه پاکستان ته راغی نو بیا باجوا صاحب ته کالونه شروع شو چې دا تاسو د اسلام ټیکهدار راوستی و، موږ دلته کې شرعي نظام ختمو، موږ دلته کې شرعي نظام ختمو، او تاسو چې کوم دی نو عمران خان صاحب راوسته او هغه خو د اسلام ټیکهدار دی. نو بیا کالونه چې شروع شو نو بیا د هغې نه پس په عمران خان باندې د یهودي ایجنټ لیبلو لګېده، بشرا بیبي وایي ښه د یهودي ایجنټ لیبلو لګېده، او د هغې نه پس چې کوم دی نو زمونږ ژوند بې خرامه شو. دا ټولې خبرې دا تاسو واورېدلې چې دا بشرا بیبي کوي. اوس به په دې کې درته زه یو څو خبرې کول غواړم. دا فارن پالیسۍ باندې خو لکه دوی خبرې ترې وکړې، دا دونه اخمه خبره ده چې په دې کې پوری د پاکستان آرمي له پکار چې په دې اکشن واخلي، فارن پالیسي چړل، او دا شیر افضل مروت او د دوی دا گفتگو په چروز تر وز راځي نو هغه کې هیڅ فرق نشته دی. او دې ویډیو چې کم سنسنیخیزي را پیلو کړی دا نو د پاکستان تحریک انصاف چې کم صحافیان دي هغه دومره پریشانه کړی دي چې د دې سپوی بوس منګه څنګه کوو. اظهر مشوانی څوک دی دا ترجمان دی، هغه یو ټویټ کړی دی چې د پکې د سعودي عرب نوم نه دی اغستی.
دې پکې د سعودي عرب نوم نه دی اغستی. نو د خدای تعالی بنده هغه 9 منټه خبرې کړي دي، هغې کې دا خبرې کړي دي چې کله عمران خان صاحب سعودي عرب ته لاړو د لومبنۍ دوره وه او په دغه دوره کې چې کوم دی هلته خپیه بلېخپې وګرځېده او د هغې نه پس هلته نه چې راغی نو دلته کې دوی دغه یو کالونه شروع کړل چې یاره دا خو تاسو موږ دلته اسلامي نظام ختموي او تاسو د اسلام ټیکهدار راوستو. او دا د اسلام ټیکهدار چې دلته کې راغی دلته کالونه کېدل د سعودي دوره وه، نو دا اسلامي تعلق او دغه خو دلته کې دی کې جول کم دی، یعنی دی کې اوس خبرې راته کومه چې باجوا دغه ځای کې ګناهګار شو. نو زه هسې خبره کومه چې باجوا دا پراډ وکړو یا دا کم پراډ دی د سعودي عرب دا دوره او دا کم پرابلم مخې ته راغی، نو سعودي عرب دله دا ګړی دا کمې تحفې دا توشخاني دا کیس چې راځي نو دا تحفې به بیا نه ورکولې. سعودي عرب خو دونه لوی لوی تحفې ورکړي بیا دا تحفې نه ورکولې چې کمې چې هغوی ته پرابلم و یا د دوی د تګ نه هغوی ته مسله وه، نو دې خبرو ته غوږ کېږدې ښه. نو دومره تحفې یې ورکړې وي. ښه جنرال باجوا چې د دوی خلاف و، نو یو پیره نه 2 پیرې د باجوا صاحب دورانیه چې کومه ده نو هغه دوی زیاته کړله، د هغې نه پس یو پیره وله د دورانیه ورکړله او بیا په دویم ځل چې کوم دی نو بیا وله دورانیه ورکوله، خو دې ټیم کې بې تخته وغوښتله چونکې هغه وی چې یاره دې راتلونکي 3 کاله له بیا هم چې کوم دی نو دې صدر شي. ښه د دې نه علاوه جنرال باجوا دا پاره وي چې دا د قوم باپ وي، آرمي چیف چې کوم دی که نه وي دا د قوم پلار وي، پلار چونکې زمونږ د دې قوم پلار چاته وي بابای قوم قائد اعظم محمد علي جناح. خو عمران خان صاحب چې کوم دی نو د قوم پلار څوک کړو؟ جنرال باجوا چې کوم دی نو دا د قوم پلار کړو چې دا او آرمي چیف چې کوم دی نو دا د قوم پلار وي. نو لکه چېرته دا خبرې او چېرته کې چې کوم دی سعودي عرب ته لاړ او د اسلام ټیکهدار او بیا اسلامي نظام هلته هغوی ختموي او دې راولي، نو په دې ملک کې د اسلامي نظام تاسو څه اثرات وکتل چې هغه د اسلامي نظام دپاره داسې څه کړو؟ ښه وي د جنرال باجوا نه جمهوري، دا د عمران خان صاحب خبرې دي، دا جنرال باجوا نه جمهوري سړی به تاسو په تاریخ کې سینه کې چې هغه څومره جمهوري سړی دی. او جنرال باجوا ته بیا اډر کوي چې مال کسان برابر کړي، نو خو تاسو ته پته په سینټ کې دلته 12 کسان کم او جنرال باجوا صاحب لګي شو او هغه کسان یې ورله پوره کړل. بیا د جهانګیر ترین هغه جز و هغه جز به روانو او په دغه جز کې به چې کوم دی نو دغه کسان راتلل اول ته به ورته کوزول او دغه سلسله چې کومه ده نو روانه وه. او د بشرا بیبي دغه تقریر چې دوی به وی چې یاره دی دا دغه نه لیډ کوي، نو بلکل یې لیډ کوي او د هغې پکې ښه پوره چې کومه ده نو برخه ده او دغه کومه پنډورۍ چې کولو کړې ده نو دغه باندې دې وخت کې عجیبه عجیبه خبرې راځي او دوی چې کوم دی نو مختلف قسم جوازونه پیش کوي. بیرسټر صاحب لا دا وایي چې دا د هغې ذاتي خبرو خو ډېر غټ خبر دی. او بشرا بیبي دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف یعنی د بانی پی ټی آی د هغې کورودانه ده او دا هغه خبرې کوي، هغه د قول نه څه کوي، هغه په هره خبره کې وایي چې خان صاحب دا الفاظ دي او خان صاحب دا الفاظ دي او خان صاحب داسې ویلي دي او خان صاحب داسې وایي او خان صاحب دا خبره هغه ټیم کې ځکه نه کولي چې هغه ضروري دی ګڼله. او اوس چې کوم دی نو دا خبره زه کومه چې سعودي عرب ته لاړم نو سعودي عرب نه بیا دا کالونه راتلل او بیا دغه خبرې وي. نو دې وخت کې هغه وایي چې یاره هېڅ قسمه مذاکرات نه کېږي، دا یو خبر هم په خبرو کې کوي. او په 40 تاریخ چې کوم دی نو ټول قوم وکیلان ججان او هر طبقه چې کومه ده هغه د روزي وکیلان نه ټول تورې واسکټې واچوي او هغوی د چې کوم دی په دې احتجاج کې ګډون کوي او مذاکرات چې کوم دی هغه علي کېږي چې خان صاحب بهر روزي. نو دا هیڅ قسمه تاریخ نه ته بدل شوي او تاسو لپاره چې کوم دی نو روتل دي او دغه ستاسو راوتل چې کوم دی نو دا به حکومت مجبوروي او دې وخت کې ادارو پولیس ته چې کومه التجا کړې ده چې تاسو نور دا ظلمونه بند کړئ او دا تاسو ولې چې کوم دی نو مونږ ګرفتاروي او تاسو چې کوم دی نو مونږ قانون په لاسو کې ناخلو. ښه تاسو قانون په لاسو کې ناخلئ د پی ټي وي په دفتر باندې ورتلی توړ پوړم کو. 9 مای یو داسې واقعه ده، یو توره ورځ ده چې په 9 مای باندې تاسو قانون په لاسو کې نو اغستی
موټروي وسوځېدلې، هر څه وسوځېدلې، نو قانون چې په لاسو کې او نن چې تاسو دا خبره کوئ چې موږ به سر په کفن په سر تړلی دی، نو د سر د کفن تړلو مطلب څه دی؟ چې تاسو ځان وجنئ، خو څه توړ پوړ به کوئ که نه، د هغې نه بیا څه دغه راځي او په تاسو به ډزې کېږي که نه. نو د دې په دغه کې به چې کوم دی نو څه خبره بیا مخې ته نه راځي. نو دغه یو خبره یې کړې ده. ښه په عمل کې چې صرف چې کوم دی نو دا کم صورت حال چې روان دي نو په دغه باندې خبرې کړې دي چې تاسو بهر روزئ. اوس بهر چې کوم خلک ناست دي یوټیوبران د پی ټي آی والا په کارو چې هغه هم دې درنې له راشي که نه، دغه ځای نه خو چغې سورې وښي په داسې حالاتو کې لکه بېنظیر بټو دغه لروتې وه، نو دا بلاول بټو او دا لوریانې هغه ټیم کې ډېرې وړې وې او په غېږ کې ورسره ناستې وي او احتجاج یې کوو. نو په کارو چې د بچي پکې ناست وي نو دا هم ډېره بهتره خبره وي. دا او بشرا بیبي چې کوم ده نه هغه کورودانه ده، هغې خو ډېر وخت کېږي چې هغه دې کې ښه مخکې وي په دې دغه کې. اوس ګران اورېدونکو یو بله خبره یې کړې ده د پولیس له چې کوم دی نو د یزید لقب ورکړی چې تاسو د یزیدیت چې کوم دی نو هغې سره یې منسوب کړي دي او دا یزیدیت چې کوم دی نو دا تاسو بند کړئ او دا نور دې خواته مه راولئ. خان صاحب چې کوم دی نو دغه د مدینې صاحب دغه خبره چې کومه کړې ده نو دا یې دونه عجیبه خبره کړې ده ګران اورېدونکو چې د دې خبرې وروسته چې کوم دی نو په عمل کې او په تحریک انصاف کې وړې ګړې راغلې. خو نن بیرسر صاحب و چې دا د هغې ذاتي بیان دی، نو څنګه ذاتي بیان شو؟ او دې سره د الطاف حسین هغه دور چې کوم دی د هغې هغه یاد یې را تازه کړي. د الطاف حسین چې به کله خبره وکړه نو بھائی صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، بھائی صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، ننم چې کوم دی نو بشرا بیبی کا یہ مطلب نہیں تھا، بشرا بیبی نے تو یہ کہہ رہا تھا، بشرا بیبی نے تو سعودی کا نام بھی نہیں لیا ہے. ته د بشرا بیبي سعودي نوم نه دی اخیستی، نو خو کله 9 منټ او 32 سکنډ خبرې دی هغې کې وایي چې کله سعودي ته لاړو سعودي کې دا خبرې شولې، نو دغه خبرې چې کوم دی نو مخې ته راځي او دغه خبرې کېږي. ګران اردونکو الیامین ګنډاپور چې کوم دی د هغې د ګرفتارۍ چې کوم دی ورن ګرفتاري د هغه اشتهاري چې کوم دی نو هغه ګرځولې شوې دی د بشرا بیبي چې کومه ده د ورن ګرفتارۍ اعلان شوی دی او دغه شانتي موټروی بندېږي. اوس ګران اورېدونکو زه تاسو ته دا وایم چې موټروی بنده شوله، د موټروی بندېدو سره ګټه شوله خو تاوان شو، ټریفیک بند شو، د دې دپاره چې کوم دی نو ګټه شوله خو تاوان شو. دا کومې درنې چې روانې دي دا د دې مسلو حل دی خو نه دی. ښه د دوی وکیلان تاسو ته وګورئ د عمران خان صاحب یو شمېر کیسونه چې هغې کې دوی تر اوسه مچلکي نه دي ورکړي. د دوی ناراستي وګوره، د دوی د قانون چې کوم صورت حال دی نو دوی په خپله توجه نه ورکوي. چې کومې خبرې قانوني دي نو په کار چې قانوني شي. لکه اوس الیامین ګنډاپور عدالت ته نه حاضرېږي، نو هغه چې اشتهاري دغه شو نو تاسو وایئ چې د انتقام دی. بشرا بیبي په ضمانت کې ده، عدالت ته وکیل څوک نه حاضرېږي او ورن ګرفتاري وشول، نو تاسو به وایئ چې یاره دا انتقام دی. دغه شانتې نن موټروی بندې شولې. وختي په یو ورور چې کوم دی نو کال وکړو، د دې موټروی بندېدو سره زمونږ به دې صوبې ته نقصان کېږي. پنجاب هم مخ په وړاندې روان دی، کراچۍ هم مخ په وړاندې روان دی، سند هم مخ په وړاندې روان دی. نقصان چې دی په دې ملک کې روان دی، په دې صوبه کې روان دی. دا تاسو اوس وګورئ که نه چې دا 3 لکه خلکه به راځي. دا اټک پول چې کوم دی، اټک پول ته به 20,000 پولیس راځي. نور کله به د اټک پول کې 3,000 یا 15,000 پورې پولیسو. دې پرې به دا ټک په پول باندې دا د زمونږ د پنجاب او د پښتونخوا ترمنځ چې کومه پوله ده نو دې کې به تاسو ته 20,000 پولیس ولاړ وي او دا 20,000 پولیس په چې کوم دی په 24 نومبر باندې دا تعینات کوي. خو دلته کې زمونږ په پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف یو نوي یعنی 91 امپیګان دي او دغه شانتي 36 یعنی 30 امنیګان دي دا منتخب شوي دي. دوی له چې کوم ټارګټ ورکړی دی دا 8 لکه او 15,000 جوړیږي چې 10,000 به امنیګان رو به 10,000 به امپیګان او امنیګان او 15,000 به امپیګان دا چې کوم ټارګټ یې ورکړی دی 15,000 کسان د یو حلقې نه ویستل. نو دا دې حساب سره چې وګورئ دا 8 لاک او 15,000 کارکنان جوړیږي. نو دا به دوی د دې نه مخکې چې کوم دی نو پښتونخوا نه په دونه تعداد کې کسان نه دي شامل شوي. نو دې پرې د دوی تعداد چې کوم دی نو دا 8 لکو نه زیات دی. اوس دا 8 لکه کسان به دغه 20,000 پولیس روکو کی
او خورکو به نه کی او خو تاسو ته پته نو پنجاب دې ټیم کې بالکل خاموشه دی هیڅ قسمه نه کمپین روان دی او نه د درنې څه ذکر کیږي په سین کې چې کم دینو د درنې او دغه احتجاج ذکر نه کیږي دغه شوشه او دغه کمپین او دغه ارڅ چې کم دي صرف په دې پښتونخوا کې روان دي او دا پښتونخوا خلک چې کم دینو دا غیرتیانم دی او دا جهاتیانم دی او دا نرانم دی دوی کې خو دغه پښتو پکې چولې شوی ده نو دا پښتانه چې کم دی دا غیرتیان او دا د ترقی پسند خلکه چې دلته کې د ترقی د سوکالۍ نهرونه بهیږي دوی ته روزګارونه ورکړل کیږي دوی ته کارخانې کولاویږي دوی ته یونیورسيټي کولاویږي دوی ته سکولونه کولاویږي دوی ته سړکونه یو جالب جوړ کړي دي او دوی د چې کم دینو رواس تر په بل چې کم دینو ډیمونه راغلي دي روزګارونه راځي دوی لا کورونه ورکي نو دا پښتانه چې کم دینو د دوی خو حق جوړيږي نو دوی صرف چې کم دینو دغه ځته بزی دی وخت کې بشرا بیبي هغه په پیښور کې ناشته ده پښتنو کې چې کم دینو غیرت او را پارول چې کم دی دغه کوشش غیر روان کړی دی او دغه دی بیان راغلی دی یو داسې بندوره را کولاو کړله چې دا اسلامی ټیکدار یعنی د شریعت ټیکدار د مدینه د قانون به خبره کېده کنه د مدینه د حکومت په خبره کېدله د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور خبره به کېدله نه خو به تاسو وینئ چې کم ځای کې د مدینه قانون دی او کم ځای کې انصاف چې کم دی هغه په جماعتونو کې ورکړل کیږي پولیس چې کم دی هغه ایماندار شوی دی پټواری طبقه چې کم دغه ایماندار شوی ده دا غوینه لاسونه کټ کیږي خپې ته کټ کیږي د سزا او جزا عمل چې کم دی هغه یقیني شوی دی کمپلینټ سیل دی هغه کولو دی او هغه کې چې کم دی نو د خلکو اوري دل کیږي او خلکو ته په کور باندې انصاف ملاويږي عدالتونو کې چې کم دی نو تاریخونه نه بدليږي عدالتونو کې انصاف هغه په دروازه باندې ملاويږي دې ته وې د مدینه قانون نو د اسلام ټیکدار صاحب چې کم دی هغه د سعودي حکومت ته ډیر زیات حالت کې پرچار کړو هغه بیا باجواته ټلیفونونه کوله نو دا چې کم دی نو دا دوغلاپن دا دروغ دا فریب دا دوکا دا پراډ او په دې باندې دا پښتانه ورغلاول او د پښتنو ته قسم شنه باغونه خودل او د حکومت برازي او بل برازي درې حکومتونه را خلک یو پیر تیند خوري بیا غ وختي روروي په دویمه پیری په دریمه پیری سلورمه پیری الله دې غر کنو بد نور بد تا ته سویم چې بار تیند خوري پول حکومت دی دونه پول حکومت نور راغلی ځکه د خیدر خان او د پرویز خټک د خیدر خان د محمود خان د خیدر خان او د علي امین ګنډاپور د دې موازنه چې ته وکي نو د زمکه او د اسمان فرق دی چې هغه سره پوزیشن هم خډیرو دوی سره د سره پوزیشن نشته یاره واته 1200 پورې مخالف په دغه اسمبلی کې ناشتي نو ټول چې کم دینو هغه د دی حکومت دی خو یو سړی وی تاسو ته په غوږو کې چاچولی چې وفاق ورلسنه ور کوي نو دا اتلسم ترمیم لاندې چې خیدر خان دوی له اختیار روړې دي د زردارینا نو دوی ته ټول اختیارات دي معدنیات ګیس بجلی اوبه دا د 32 محکمې دا د دوی انډر کړي د دې نه چې سونه انکم راځي سونه ریوینیو راځي نو دا به دا صوبه په خپل وسایلو باندې لګي د بجلی په مت کې زموږ وفاق ته حکومت کیږي په دغه باندې دا خبرې کو چې په دغه باندې د درنه کې یوان پوینټ ایجنډا ده خو یو سړی ما سره پدې کې نه چې نه دی کې دویم ایجنډا مشته دریم مشته سلورم مشته بل نشته 1 پوینټ ایجنډا ده د عمران خان صاحب رخای بل ایجنډا نشته دی د 26 ترمیم شته نه بدم نشته نه ګرانی شته نه لوډ شیډینګ شته نه ترقی شته او نه د وفاق نه خپل حق شته د دې لپاره تاسو زه بالکل لاړ شئ زموږ د درته اجازه ته زموږ د دې کې څه خبره نشته چې تاسو زه مزه خودلته کې وفاق ولې د ارڅ بندي نن موټروي ولې بند شوله سړکونه د اوس نه ولې بند شو یونیورسيټي بند شوې کالجونه بند شو سکولونه بند شو ولې بنديږي دا غي وجوهات دي کنه او وجوهات دغه دي چې الته کې بیا توړ پوړ کیږي یا د دې پښتانه چې کم دنو الته کیږي او بس پښتانه ځان له سر ماتي او بیا ته پوس نه کیږي بل بشرا بي په خپل خبرو کې وای چې دلته کې سونه کارکونان جوړل شوی دي نو تاسو ته پوس پښتنه نه د کړي نو نن چې کم دنو دا غوي خبره چې کم دنو هغه مه ترازی او دغه خبره چې کم دنو هغه روان دي نو ګران اوریدونکو تاسو وړاندې د ټولي خبري دا مونږ غدو فیصله تاسو کول دي
زمونږ د چا سره اختلاف نشته دی. موږ د خپلې صوبې ترقي غواړو، سوکالي غواړو، پرمختګ غواړو، ارزاني غواړو، ګراني ختمول غواړو. نن د ګیس لوډ شیډنګ، د بجلی لوډ شیډنګ، غونډه ټیکس، ځای په ځای چې کوم دی نو ټیکسونه دي، پراپرټۍ کاروبار په ټپه ولاړ، نور کاروبارونه په ټپه ولاړ. خو تاسو وایئ چې دې نه پس په د عمل ښه شي نو خاورې به ښه شي. تاسو وګورئ په خپل حکومت کې د دوی درنې احتجاجونه، دوی خو چېرته د خیر کار ته توجه نه ده ورکړې، صرف احتجاجونه کوي. زه د ارمي چیف صاحب ته وایم چې ارمي چیف صاحب چې ته وایې چې معاشي پرمختګ روان دی، نو معاشي پرمختګ چې کوم دی نو هغه ورځ تر بزه چې دا درنې وي، د احتجاجونه وي، زمونږ صوبې ته څه نه راځي. زمونږ د صوبې معاش وګوره، دلته ترقي وګوره. د وختي ملګریو کالو په پروګرام کې چې د نن نه د ګرانۍ لهر بیا شروع شو، تاجرانو سټاک پټ کړو او سټاک په اوس روباسي. دا څو ورځې چې دا روډونه بند شي، ګټه یې چاته ده، نقصان یې چاته دی، روزګار خو شته دی نه. او د څه دپاره موږ لګیا یو؟ ګوره قانوني مسلې دی او د قانون په لارو باندې هغه حل کېږي. قانوني مسلې د قانون د وکیلان یو کیس وي او په ناجیز راګیر که نن خو نن سبا خو عدالت کې چې ناست نو کیمرې ورته نیولي، ټولې خبرې چې کوم دی نو بار راځي. کوم ځای کې چې دوکه او پراټ کېږي نو په هغې باندې قوم پیږي. خو دلته کې په دې ملک کې ډیلونه روان دي، ډیل خو د نواز شریف سره وي، خو د زرداري سره وي، خو د عمران خان سره وي، یو بل ته لارې چې کوم دی صفا کېږي. د قوم فکر نشته. خو یو سړی وایي چې نه چې دا پلانکي دی قوم له ښه دی او دا پلانکي به صوبه ښه کي، نو ټولو مو کتل او بیا هم چې په دا اخري مونږ خو چې دا را پیدا شي و 12 کالو نه 2012 نه چې کوم دی نو د پی ټي آی حکومت په دې صوبه کې ګورو نو د بهترې نوم نشان چې کوم دی هغه نشته دی. او ډېر خلک څه وایي وي دا ګیم نه، دا ګیمونه روان دي دې صوبې سره او دا د سازش لاندې روان دي او دلته کې اسلامي ټچ او اسلامي کارډ استعمال دی چې هلته کې سعودي عرب دومره دا ګوره دا ډېره د راز خبره ده چې بشرا بیبي کوي. نو چې تا هلته کې هغوی تنګو عمرې له خور سړی زیار دیم پکې عمرې له لاړه که نه، دوره یې وکړله، عمرې وکړله، هغوی سره ناستې پاستې وکړو. د سعودي کې د کار سو چې سعودي کې هغه شریعت ختمول غواړي او دې پکې هلته رکاوټ جوړېږي. زمونږ پاکستان کې دلته کې د سزا جزا د عدل انصاف نظام راوستل دي. دلته کې عدالتونو کې تاریخ په تاریخ، نن هم زما په عدالت کې تاریخ و، بله ورځ مې مو بله ورځ مې بیا مې زما کیس دی ښه جایز کیس مې دی، جایز کیس مې دی، خصوص په دې چې دی ختم شي بس بار به ورسره راکاږو. ځکه چې هلته کې ججان څه وایي نن راشه سبا راشه اوزګار دی یم وکیل نه دی راغلی، دلته به ګواه بوځي. زما په دغه کې یو ګواه و بیلب تللی دی، ګواه یې دومره یرولې ما سره ګاونډي دی، اما ته نن یې کال وکړو یار تا سره زما څه تربوروالي ده او تا سره زما داسې کمه خبره ده او ما ته پولیس کالونه کوي. ما ورته د خدای تعالی بنده کله چې زما په کور باندې ډزې کېدې او زما ور سورې کېده نو تا ډز اورېدلی دی وي او ما د کوڅه کې ډز شوی دی او ته صرف راشه او عدالت کې دا ووایه چې او ما دلته کې ډز اورېدلی دی او دلته کې ډزې شوي دي، دا نه چې دی پلانکي کړي دی پلانکي کړي دي، نه دلته کې ډزې شوي نه وي. دا خو زه ګوی چې وکړم نو دا د مر خبره ده. دا زمونږ مسلماني داسې سوچ کې موږ به الله له څه جواب ورکړو. د ځان هم د پیسو مشینونه جوړ کړي دي په رزق پسې منډې وخو. زه نن قلا ویم یو آیس فروش دی او ما ته پولیس واضحه کړي چې دی د آیس کاروبار کوي، زه پې ګوی کوم، لاس اخلاص او توره تیره په قبضه ما پیا کوم، په هر چا باندې کوم. دا زما ایماني جذبه ده، د دې دنیا نه خو تګ دی. نو دغه خلک هم ځان ته ناران وایي لکه دا دلته ګوره د حق ملګرتیاو کې زه تاسو ته یم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي. په داسې ژبه موږ څه کوو، یو په داسې ژوند موږ څه کوو چې د حق ملګرتیا موږ نشو کولی. زه دا خبره نشم کولی چې زه په کور کې موجود یم، ما دلته کې ډزې واورېدې، زما په کور ډزې شوي، په ذاتي کور باندې په ور باندې ډزې شوي، خو کولو شوي، آیس فروش په ایما شوي. دغه زما ګاونډي هغه ته پته کسان پولیس رالل، پولیس والا دې تپوس وکړو په ګوۍ کې واچو. زما ټول اف آی آر به دغه یارې ده، اوس هغه له یارې تعویض وکړم. هلکه زه ستا ملګری یم که یار ته خو د حق وینا کې زه په تا دروغ نه ویم.
دلته کې چې بیله پلاړ شي د هغه بیله خبره وي هغه ټیلیفون کوي په واتس اپ باندې مخکې به چې کوم دی نو ججان به ګرځېدل کلي په کلي به ګرځېدل تپوس به یې کو چې دا د کمې قبیلې دی دکې دا ګناه شته دی او که نه اوس ګواه راوستل دا د عدالت کار دی تا ته به څه وایي دا ګواه به ته راولې دا ستا ګواه دی نو زما په کیس کې زما ګواه چې زه په لار راولمه نو ته دې ته نه ګورې چې زه به هغه پیوم هغه له به پیسې ورکوم هغه له به دیاړي ورکوم چې ته به ما له دا ګوی کې نو زما دا کیس په څه کې دا په ځای وي ته یې په خپله راوله او دلته ولا قسم ورکه د الله په کتاب ته نه دا خلپ واله چې اته سوې ټیک وي یا دا په تا باندې څوک دروغ وي نو دود کا دود او پانی کا پانی دا به واضح شي طلاق شرط ورته کیره زما کیس ټیک دی خو ټیک نه دی نو دلته کې نظام ډیر د ګډوډۍ ښکار د ګران اوریدونکو دا نظام هغه نه ټیک کېږي دلته کې زمونږ خلک چې کوم دی نو ډرپوکه یو یریدونکي یو او بس په خبرو پسې ځو عملی کار مونږ هم نه کوو او بیا داسې خلکو په دغه کې راځو اوس امپیګان او ایمناګان له خو به ښه کوشش کوي ځکه چې حکومت پیسې ورکړي وزیر اعلی پیسې ورکړي او په هر هنر چې راځئ به او خپله ویډیو هم کوئ بیا چې کوم دی تاسو له مونږ ټیکټ نه درکوو نو دا یو ډېره دغه خبره ده ګران اورېدونکو نن د خوشحالۍ د خبرو سره تړلې خبره کوو ټول د غم خبرونه دي نو په دې کې به وي خندا څوکې د رنګ رنګ خبرې وورو موږ د بل لپاره ایمانونه په خپلو سترګو هم څه لیدلي نه وي په اورېدلو خبرو باندې کار کوو په فیسبوک باندې پوسټونه کتلې وي او موږ وایو چې پلانکي لیډر نر دی او پلانکي لیډر نر دی او پلانکي لیډر چې کوم دی نو ملک ښه کوي او نور په ګوته نه پټېږي عملي راشه چې په عملي په خبرو باندې پیکم او خو ذهن ته خبره پروزي چې په ملک کې روان څه دي او ملک کم ځای ته لاړه ساده خبره کوو دا صوبه د ایم ام ای په حکومت کې 8 اربه قرضدارې وه د این پی په حکومت کې 8 اربه قرضدارې شوه او پاکستان تحریک انصاف چې د حکومت پرېږدي نو د 3200 نه به زیاته دا قرضداري وي او تا د 3200 نه چې زیاته قرضدار شوه نو دوی موږ ته داسې ترقۍ ولې روانې کړي دي یونیورسټۍ خو هم بندېږي هسپتالونه خو هم بندېږي سکولونه خو هم پرایوټایز کېږي محکمې خو هم داري ختمېږي زکات محکمه خو هم کار نه کوي بیت المال خو هم کار نه کوي د سړکونو خو هیڅ کار نه راځي ټیکهدارانو کار کړی دی هغه تورمزو کې ایم پی ایس د جیبه پیسې لګوي او اسد چې کوم دی اے پی سی د زه د هغوی تخیرات تقسیم پیش کومه ډرین جوړ شوی دی او د اوبو یې د لاندې په ځای بره وله مخه ورکړې ده چې د مدینې حکومت او ریاست او په دې صوبه کې وو نو په کارو دغه ټیکهدار او دغه انجینیر دا سرعام ځوړندول په کارو په جاړه کې دغه شانتي ډرین جوړ شوی دی په سړک باندې اوبه بهیږي نو دا انصاف و چې دې سعودي کې د مدینې د نظام خلاف ته په دې دلته کې برازي او ټیکهدارو دا بشرا بیبي نن دا خبرې کړې دي خیران کن شاندې خبرې کړې دي مونږ خو نه دلته عدل ولیده نه مې انصاف ولیده نو مې انصاف دی خو انصاف او بې انصافي چې وینو 2016 پیکا قانون سایبر کرایم دې وخت کې ټک کار نه کوي په دې سوشل میډیا چې کمې کنځلې کېږي او ردې بدې کېږي دغه قانون دوی پاس کړی دی خو دا قانون ولې نه عملي کېږي چې بیا هم د دوی کسان پکې کېږي آر ټي آی یو داسې قانون رئیس دی په هغې باندې عملداري نشته درخواست ورکړه تا ته یو محکمه عمل نه وایي کړۍ را کړۍ به دې وي دې کې به بیا چې کوم دی نو هغه سسپینډ کېږي هغه معطل کېږي بس خبرې دي څوک به معطل کوي چې حکومت ته ستا دی پوزیشن تا سره نشته دی دلته دې صوبه کې اختیار ستا دی پولیس نظام دی د هغې نه اختیار واغسته عمران خان صاحب به د هغې مثالونه ورکول مثالي پولیس نن د هغوی نه اختیار واغسته ماکوان ته جوړ شوي دي څه کېږي او کوم ځای کې کېږي انصاف لاړ نن د 400 شادي حال والا یو پریس کانفرنس کړی دی شبیر خان چې کم دینو د هغې په مشرۍ کې او د ټولو شادي حالو مشران مالکان چې کم دی هغې کې راغونډ شوي او هغوی یو دا وینا وکړله چې پر هیډ به مونږه د نن نه پس چې کم دی نو شادي حال څوک چې شادي حال کې واده کوي نو پر هیډ مخکې به سو یو بلاړ بل بلاړ خبره به وسره وکړله په کرۍ به واغسته پرنټ په واغسته په 150 په خبره وکړه په 2 لک په خبره وکړه روټۍ چې کم دی د دوی خپل باورچیګان بو نو پاغي باندې به روټۍ چې کمنو تیار کړله او رو بیړله هغه به شادي حال کې خودله اوس پاغه روټۍ څنګه وا چاولي به څنګه وي خوراک په څنګه نو اکثر چې کم دی زما 2-3 شادي حالو نه زما شکایت مونږ ته دا پته نه و
چې دا روټۍ چې کوم دی دا واده والا مونږ خو په د کلي خلکو یو په کلیو کې ودونه کوو یو الحمدلله د خپل کلي نه بار نه وایو په دې فخر کوو چې یاره خلکو ته د ودونو ووایو چې او ته هم راځې او ته هم راځې ساده او عجزي دا تربور به سوی یو خلک به سوی نه الله به سوی خلک چې سوی نو وای دی د خلکو مړه د خلکو نور کار څه دی په سوشل میډیا څه نه وای مونږ به د خلکو خبرو ته ګورو ما ته به کنځلې کېږي نو زه به نن دا موټروی بند شو روډونه بند شو زه په دې چپ پاتې کېږم ما ته به کنځلې کېږي نو دلته د بېانصافي روانه زه په دې چپ پاتې کېږم ما ته به کنځلې کېږي نو دلته د پښتونخوا د خزانې نه د لکونه روپۍ روانې دي او په درنۍ باندې لګي نو زه په دې چپ پاتې کېږم سوال نه پیدا کېږي چې په دې دا د کوره روړي پټیې ورله خرڅ کړي دا خزانې د پلار ده د کوم ځای نه روړې ده زما د ټکسونو پیسې دي او هلته خزانې ته ځي او دلته په درنو په احتجاجونو په دغه ګاډو باندې لګي دا اوس انصاف دی ودې لګي د خپله جیبه لیډرشپ کوي لیډري کوي که نه ام پي او ام ان اے ځان له د کور کرایه هم دغه کوي براغات هم ورکوي هر څه ورته میلاویږي او دلته کې به راځي او زما پیسې به لګي زه په دې چپ پاتې شم سوال نه پیدا کېږي چې په دې چپ پاتې شم ما نه به دا مایک چې کوم دی الله به رانه تپوس کوي الله به سوی انسان چې سوی دا ډېر خلک ماله راشي غریبانان وي زه وله ویډیو کوم یاره خلک راله پیغور راکړي زه یم د کور نه دله راځي د هغوی وینه چې د کور نه راځي نه پیغور درکوي وی راکړه د کور راله روړه زما د خرچه کوه زه به الف خان ته کال وکړم دا ویډیو به ډیلیټ کړي په دې ویډیو باندې ستا تقدیر بدل شو ډېر خلک غواړي چې زما د پیسې په څه ځای ولګي او زه هغې خلکو ته ولېږم ډېر مسافر موږ سره په رابطه کې وي هغې خلکو ته یې لېږي د ډېرو خلکو تقدیرونه بدل شو خلکو له لکونه روپۍ رالې کاروبارونه ځان له روان کړل نیستي یې غوسه شوه اساق ژوند یې ختم شو داسې کونډې رونډې یتیمان بچي بالکل په دې برک مني سره ډېر خلک داسې کول غواړي خلک بسوي یو خلک بسوي د خدای تعالی بنده دغه قبر کې به د سره بیا د خلکي دغه قبر کې به د عمل په کار راځي تا تړو دا پته نه لګي چې زه به مرم تړو دا وینې نه چې د ایشیا لوی قبرستان دی په دې ضلع کې او په دې کې دا هغه خلک پراته دي چې په پوزه به مچ نه پرېښوده او خلک بسوي الله بسوي او زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم سویلی دي مونږ ته کومه لار ښود کړې په دې باندې نو په دغه خبرې کولې ګران اوریدونکو چې شادي خال والا نن چې کوم خبره کړې ده چې تاسو اوس چې واده کوئ نو شادي خال والا سره ملاویږي او تعالی روټۍ چې ارس دننه ورکوي دا خبرې اوس ختمې شولې چې زه به په قریب باندې شادي خال والم او روټۍ به کور کې خپله پخه کړم او هغه به چې کوم دی بیا میلمنو له ورکړم نه دغه خبرې ختمې شولې هغوی ټولو دا یو فیصله وکړله او په یو بل باندې بیا جرمانې ولګولې یو شادي خال هم چې کوم دی هغه په رنډ باندې تعالی نه درکوي بلکې هغوی باورچي خانه کې وه پخلی کېږي تاسو چې کم ایټم ورکوئ دا نه چې هغوی به د خپلې خوښې او ریټ پر سره هغوی کوي جوړ توړم راځي نو دغه یو خبره چې کومه ده دغه مخې ته راغلله بله یو خبره نن محکمه ټیمې 400 خلکارانو د تنخوا د پاره احتجاج ټولې محکمې په احتجاج دي خو دا ټیمې خو د ډېر وخت نه په احتجاج ده اوس وزیر اعلی صاحب چې وزګار شي که نه نو د سره به د پاڼه چینار او د کورمیم پته ولګي په دې ملک کې به چې کوم دی نو د دې بدامنۍ ورته پته ولګي او د ملک طرف ته به یو توجه شي نو پالیسي به جوړوي نو هغه دا ډیاله جیل مخې ته کټه چولې دی تمبو یې لګولې دی او هلته کې ورته اسټیبلیشمنټ یو خبره کوي عمران خان صاحب بله خبره کوي هغه پکې د پول کردار ادا کوي ځي او راځي زموږ چیف ایگزیکټیو دی وخت کې پاوا دی صوبه یتیم او یسیره ده نو تپوس شته دی نو ټیمې خلکارانو نن احتجاج کړو په 400 کې تحصیل ناظم عبدالرؤف شاکر هم ورته خطاب کړو عبدالله حقانی صاحب نسات چې کوم ناظم دی هغه هم ورته خطاب کړو او دوی وایي چې زموږ تنخواګانې بند دي زموږ نه بچي جامې غواړي خوراک غواړي کور کرایه رانه غواړي زموږ تنخواګانې بند دي او موږ نه پنشنیان چې کوم دی هغوی هم جاړي نو موږ له دې طرف ته توجه کړي زموږ چې دې ځای کم منتخب نمایندګان دي زموږ دې مسلو ته اشاره کړې ده زموږ تپوس نه کوي په پیراشوټ باندې راکوز شوي دي د عمران خان صاحب په نوم باندې ووټ اخیستی دی د قوم مسلې یې پرېښې دي نو ګران اورېدونکو زه خبره کوم موږ به په یو نوم باندې تر کمې ووټ ورکوو او ګونګیانو له به ورکوو چاړاګانو له به ورکوو چې نه د ځان تپوس کولی شي نه د قام تپوس کولی شي دا خو د دوی خښت دی که نه چې د هسپتال مسلې حل کړي او ورسره چې کوم دی د ملازمینو مسلې حل کړي نو دې طرف ته بالکل پاملرنه نشته بل ګران اورېدونکو یو اخمه خبره کوم دا پراپرټو والا اکثریت ټول نه ډېر پراپرټو والا ایماندار دي او ډېر په مخلصۍ سره کار کوي
په تنګي تحصیل کې مونږ ته داسې نوټس شوي دي زه به بیا نومونه مخلم او دغې خلکو ته یم چې خپله قبله درسته کې په دې ضلع کې به یا تاسو یو یا به زه کاروبار به رانه ونه کوې ولې چې ګڼکپ سړی دوکهباز سړی پراډي سړی دا به زه دې قوم ته په ګوته کوم او خو په جار به ورته په ګوته کوم چې دې سړي سره د سره روزګار ونه کوې تاسو ته به ځای واخلي غټ بچي به لاس کې درکړي درته وایي چې زه کروړپتي ما زه یې رپتي ما سره دونه پیسې دي دا دي هغه ټیم کې چې کوم دی نو ځای به د نوالي بیانوي به پکې درکړي او بیا به ورته وایي نن در کومه سبا در کومه او بیا په خبرو کې خبرې کېږي په خبرو کې به یوه خبره وشوله چې صاحب ما تا نه دا کور واغشته یا مې دا پلاټ واغشته په دې تاریخ په پیسې در کوم هغه تاریخ چې راشي بیا به جرګه کېنئ بل تاریخ پر راشي بیا به جرګه کینی نو هغې دپاره بیا داسې ګڼکپان جرګتیان هم راغلي چې د الله دپاره خبرې نه کوي نو خو دې سر کې جغمي که نه نو دا ګڼکپي دا دوکهبازي دا پراډیان دا به زه دې قوم ته ښیمه او داسې نومونه شته دي زه هغه پراډیانو ته ویمه چې د چا د سره پیسې دي له اول وله خپل حق ورکړي خپل یا ورته خپل ځای نه پرېږدي یا دې خپل حق واله یا وله خپل حق ورکړي نو ډېرو خلکو په خپلو پیسو کړېږي په خپل ځایونو کړېږي داسې یو پراډیان راغلي هسپتال والي سره نیست نه یو ورور کال کړو چې ما نه په ټیکټر باندې یو ماشوم ولګېده د ماجوکیو ځوانو هسپتال ته مې یوړو 400 هسپتال ته موږ سره دا کس غمو چې مړ نه شي دا خو په موږ باندې بیا 302 ده ډېره سخته ده نو بیا هغه ډاکټران راله نه راپاڅېدل او منډې تړلې مو وهلې ډېره سخته را باندې تېره شوله نن هم د نیست هغه کس وایي چې زه دغه کس دغه نه یوسمه د ماجوکي نه لاړ شمه اوس یې طبیعت له ښه شوی دی الله پاک دې صحت ورکړي او بیا هلته وړمه دغه ته هسپتال ته خو هغه وایي چې په ما باندې دغه کومه سخته تېره شوې ده چې ډاکټر راله نه راپاڅېده نو په دې باندې ما ته ډېر غټ تکلیف و خیبر پښتونخوا حکومت ته یو بل اعلان کړی دی چې ترقي ورته وایي تاسو ورته په کم نظر ګورئ ځکه چې د هغوی هرې خبرې ته تاسو ترقی کوټ حسن یعنی د چا پلار چې به مړ شو نو هغه زوی له به یې نوکري ورکړله ټیک خبره وه یو سړی به دوران نوکرۍ کې معذوره شو نو د هغه زوی له به یې نوکري ورکړه لور له به یې ورکړه کورواله له به یې ورکړه نو دوی دا کوټ حسن ختم کړ اوس په پې شپارسیان راځي میرټ نشته دی چې میرټ باندې به اوپن میرټ باندې به خلکو ته نوکرۍ میلاویږي دلته په اوپن میرټ باندې نشته دلته به چې کوم دی نو بیا په دغه څیز باندې ورته نوکرۍ میلاویږي چې خپل کسان پې والي نو دا صوبایي حکومت چې کوم دی نو یو فیصله وکړله نو دا یو ډېره عجیبه شانتې خبره چې کومه ده مخې ته راغلې ده ګران اردوونکو وخت چونکې سر ته رسي په ملک کې ګراني ده دې وخت کې زمونږ په ضلع کې د بجلۍ او د ګیس لوډ شیډینګ روان دی تپوس پوښتنه نشته دی نو یو خو ګراني ده په خپل چم ګاونډ کې د غریبانو خیال وساتئ نن به د دې درنې نه پس په ګراني بیا نور هم زیاتېږي او زموږ په پښتونخوا کې به زیاتېږي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ ورته صرف خپلې خبرې ږدو ښه ده بده ده خو دا یو حالات په راځي فضل اکبر موږ یادوي دغه شانتې فضلالله چې کوم دی نجیم آباد نه موږ یادوي ډبل ماسټر دی پروګرام خوښوي نور ډېر زیات ملګرو میسیجونه کړي دي خو نومونه نشو اخیستی د پروګرام وخت سر ته رسي دغه شعر ویم چې پرې کړې ښه ده دغه ژبه په چاړه د قصاب حقه خبره چې د زور مخکې کولی نشي حق ووایه د حق ملګرتیا وکړې ګران اورېدونکو خالد منصور هم بیمار دی د هغوی دپاره خصوصي دعا اپیل کو ډاکټر خیدرعلي مومن والد صاحب وفات شوی دی د هغوی دپاره اپیل کو د بخښنې تاسو ټولو ته په دغه نمبر باندې 0300 916 381 0300 916 381 په دې موږ ته میسج کولی شئ د واتساپ د لارې هم کولی شئ ستاسو څه قسمه مسله وي چې په دغه پروګرام کې کوو انشاءالله خو جندو په بل پروګرام کې به سره بیا حاضرې کو اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوتې قلم کومې قلم شي تور ته به تور سپین ته به سپین لیکمه داسې خبره شوي تاسو ته بده لګېدلې وي برملا درنه معافي غواړم نور زما کلو خبره وي چې سودخور نه قبضه مافیا نه حیث فروش نه او اوس خو پکې پراډیان رووتل ګڼکپان رووتل د هغوی نه چې کوم دی نو هغوی ته ویمه چې خپله قبله درسته کړې ډېره مننه خوشحاله اوسئ